السلام علیکم. نانچانګ سیټي نه روان شولو جیان سیټي ته. نانچانګ سیټي کې یوه شپه مونږ وکړله. دلته کې فزیکل ټیسټ وکړلو. د فزیکل ټیسټ کمپلیټ کېدو نه بعد بیا مونږ خپل سفر شروع کړلو. نو دا دی د نانچانګ ټرین سټیشن. ډېر غټ ټرین سټیشن دی او په یو ټرین کې مونږ روان یو جیان سیټي ته. نمبر دی 3077. نو دغه ټرین ته مو انتظار دی. 2-3 منټ کې زموږ ټرین را رسیدونکی دی. دا ټرین تاسو کتلی شئ. دلته مختلف قسمه ټرین دي. سلو ټرین، میډیم ټرین اینډ فاست ټرین. دا وایټ کلر کې چې کوم دی دا فاست ټرین دی. دا تقریبا 310-320 کیلومیټر پر اور رفتار سره سفر کوي. او دا نور چې کوم دی کې دا گرین ټرین دی دا میډیم سپیډ والا دی. او هغه طرف ته دا نور ټرینز چې کوم دي دا لږ سلو دي. دا داسې 110-120 کیلومیټر پر اور رفتار سره سفر کوي. خو دا یو چې کوم وایټ کلر کې دا ټرین تاسو ته په نظر راځي دا 300 پلس کیلومیټر پر اور رفتار سره سفر کوي. نو مونږ هم په دې کې سیټ بک کړی دی او دې ټرین کې به مونږ خپل سفر کوو. تقریبا دا څه کم 2 غنټې سفر دی د نانچانګ سیټي نه جیان ته. تقریبا 1 غنټه 45 منټ سفر دی په دې ټرین کې. او دا ډېر فاسټسټ ټرین دی. 310 کیلومیټر پر اور رفتار سره روان وي. دې کې موږ خپل سامان وغیره هر څه کېښودل. سیف وي هر یو څیز. بالکل بیګ مو دلته کېښودو. بېغمه ګرځه چې کوم ځای کې د سیټ وي هلته کښېنه. بالکل دلته کې به تا سره څه ټینشن نه وي چې زما به څوک سامان اوچت کي یا به زما بیګ ته څوک نقصان ورسوي، زما د بیګ نه به څوک څه راواخلي. بالکل د دې قسمه ټینشن نه انسان دلته کې فری وي او بالکل اساني وي. مونږه خپل سیټ واخیستلو او څو منټو کې دا ټرین روانېدونکی دی. 5-10 منټو پورې د ده انتظار وي بیا ټرین روانېږي. اوس تاسو کتلی شئ چې دا ټرین روان شولو. خپل رفتار یې سټارټ کړلو. ډېر سپیډ سره دی. دا خو لا فلحال سټارټ دی چونکې اوس یې سټارټ واخیستو. نو زه تاسو ته شو کوم هم دې کې سپیډ میټر هم لګولی دی. هغې کې تاته شو کوي چې اوس دا ټرین په څومره سپیډ کې روان دی. نو دا تاسو دا ایریا کتی شئ. دا ټوله انډسټریل ایریا ده. هولسیل مارکیټ دی پکې. دغه شان مختلف قسمه کمپنۍ دي پکې. دې نه مخکې تاسو ته انشاءالله زه شو کومه. ډېر زیات ښکلي سیندرینې، زبردست ځایونه دي، زبردست روډ سیسټم دی، ښکلي بلډینګز دي او بهترین طریقې سره آبادیانې هم شوي دي. دلته کې تاسو دا کتلی شئ دا ټول اګریکلچر ایریا ده. دلته کې دا میان، تالابونه وغیره هر یو څیز دلته کې موجود دی. مطلب یو اګریکلچر ایریا ده. نو مختلف قسمه فصلونه، مختلف قسمه څیزونه د کلو په شان سیسټم دی. د زمیندارو خلکو ایریا ده. دلته کې ټول زمیندار خلک اوسیږي. خو د دې زمیندارو بنګلې هم 2-3 منزله بنګلې وي او ډېر بهترین لګجري ټایپ هغه د دوی بنګلې او کورونه وي. تاسو دا ټرین کتلی شئ. دا اوس په دې ټایم کې تقریبا په 310-311 کیلومیټر پر اور رفتار سره روان دی او بهترین سیندریانې هم دای بای تاسو ته په نظر باندې راځي. نور غیر چاپیره تاسو کتلی شئ. مختلف قسمه بهترین او خوبصورت سیندریانې دي او ډېر شینکی دی. ټول غرونه هر طرف بالکل تک شین دی. سړي دا روح خوشحالي. ډېر زبردست سفر دی. ډېر آسان او ریلیکس سفر دی. بالکل به د څه نه خبرېږي. خاموشۍ سره ټرین روان وي، سفر کوي. دې ټایم کې موږ راورسېدلو جیان سیټي ته. نو دا د جیان سیټي اوټینګ ګیټ دی. په دې باندې د میټرو د ټرین سټیشن نه موږ بهر راووتلو او ټیکسي مو واخیستله او په ټیکسۍ کې روان یو دلته کې خپل ځای ته، کوم ځای کې چې موږ روم بک کړی دی په یو هوټل کې. هغه هوټل طرف ته روان یو. خو دلته کې هم تاسو ته زه روډ سیسټم شو کومه او د روډ په غاړه باندې چې کومه خوبصورتي ده، کومه ګرینري ده، هغه هم تاسو سره شیر کومه. باقي تاسو بلډینګز ته کتلی شئ. دلته کې چمنونو ته کتلی شئ. کوم ډیزایننګ چې په دې کې شوی دی هغه تاسو لیدی شئ. ډېر زیات بهترین انداز کې ناشنا ناشنا ډیزاینونه پکې شوي دي او هر ټایم تک شنه وي او ټایم ټو ټایم دلته بارانونه هم ډېر زیات کېږي. تقریبا چې 5-6 دن په جیان سیټي کې ما تیر کړل او په دې 5-6 دن کې ما نور بالکل نه دی لیدلی. بس یا وریځ وي او یا ټایم ټو ټایم داسې څه ټایم کې باران راکېږي. نو دلته کې تاسو د روډ سیسټم
دغه شان د روډ په غاړه باندې د شینکۍ، دغه شان مختلف قسمه خوبصورت بلډینګز. جیان سیټي ډیر خوبصورت سیټي ده. زه انشاءالله تاسو سره ایکسپلور کوم. زموږ سره اوسئ. مخکې ویډیوز اپلوډ کوم انشاءالله. تاسو د جیان سیټي حوالې سره ډسکس کوم.